د پاکستان په قرضه کې ریکارډي اضافه شوې ده. سټیټ بانک یو ریپورت جاری کړی دی. مسلم لیگ نون په 3 کالو کې څومره قرضه ایستلې ده، تاسو به حیران شئ. تاسو به وایئ چې لکه دا څنګه خلک دي، آیا دی ملک سره سینسیر دي، دی د ملک له فایده ورکوي، دا قرضه چې دی اخلي دا ځکم خوا دا کم ځای کې په کم ډیولپمنٹ کارونو باندې لګي، کم ځای کې یو فیکټري جوړه شوه، کم ځای کې یو کارخانه جوړه شوه چې خلک پکې برتیان شو، عوامو له څه فایده ورسېده دې قرض اخیستلو نه. دې قرضې سره عوامو له څه فایده رسېدلې که نه، په دې ویډیو کې په دې باندې هم په دې ټاپک باندې هم خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. د پاکستان په قرضه کې ریکارډي اضافه شوې ده. سټیټ بانک باقاعده یو ریپورټ جاری کړی دی. د سټیټ بانک د ریپورټ مطابق په پاکستان قرضه 76045 ارب روپۍ شوه. 76045 ارب 76045 ارب چې کوم دی دا یوه ډېره غټه قرضه ده چې دا په پاکستان باندې ورسېده. چونکې د عمران خان په دور حکومت کې قرضه چې کومه وه 43 ارب ته رسېدلې وه. عمران خان چې څه ټایم حکومت پرېښون و هغه ټایم د پاکستان باندې قرضه 43 ارب وه. لکه 1947 نه والې 2022 کې پاکستان عمران خان حکومت پرېښی و، 21 کې پرېښی و، 28 کې واچوه. د 1947 نه والې 1947 نه والې 2023 پورې په پاکستان باندې چې کومه قرضه وه هغه 43000 ارب وه. اور اوس د دوی په دور حکومت کې دغه قرضه څونه ته ورسېده؟ 76000 ارب ته ورسېده. دوی صرف په 3 کالو کې 33000 روپۍ قرضه اخیستلې ده. مسلم لیگ نون حکومت په 3 کالو کې 33000 ارب قرضه اخیستلې ده. لکه د پاکستان چې کومه هغه تاریخي قرضه وه د هغې ریکارډ یې مات کړی دی. پاکستان د 1947 نه والې 2022 پورې 43 ارب خرچه وه، 43000 ارب قرضه وه. اور دی چې کوم ده په یوازې ځان له په 3 کالو کې 33000 ایستلې ده، 33000 ارب قرضه اخیستلې ده. نو ستاسو خپله سوچ وکئ چې په 3 کالو کې دی دا 33000 ارب روپۍ کم خوا یوړې، دا چېرته لاړې؟ آیا او بل چې قرضه څومره سیوا کېږي دومره د دې سود هم سیوا کېږي. دا سود په دې قرضه باندې سود سمیت په دا د پاکستان نه اخلي. دا اوس د آی ایم ایف قرضه ده. نو 76000 ارب چې کوم ده دا یو ډېر هیوج اماونټ دی، یو ډېر غټ اماونټ دی. نو دا پاکستان ختموي څنګه؟ دې ځای کې زه په سوچ کې پرېوځم. اور بل دا قرضه چې څومره په یو ملک باندې زیاتېږي دومره په دغه ملک باندې پریشر هم د آی ایم ایف سیوا وي. ځکه دغه ملک چې په خپل ملک کې پټرول سیوا کوي، پټرولو قیمت کمی یا ګرانۍ یا به هم د آی ایم ایف نه تپوس کوي، بجلی ارزانۍ یا ګرانۍ دا به هم د آی ایم ایف نه تپوس کوي. نو د پاکستان چې کومې غټې فیصلې وي په هغې کې بیا آی ایم ایف انوالو شي، ځکه قرضدار دی وروره. د هغوی قرض دی، وایي قرض هم په دې شرایطو ورکړي وي. ای چې کله قرض ورکوي نو باقاعده کاغذ ورسره لیکي وروره چې دا شیزونه به ور زمونږ په خوښه ته ملک کې کړي، دا د حرکات و سکنات پر ستا په ملک کې زمونږ په خوښه باندې کېږي. نو د افسوس خبره ده چې مسلم لیگ نون حکومت صرف په 3 کالو کې 33000 روپۍ 33000 ارب خرچه قرضه چې کومه ده هغه اخیستلې ده.